د شوال په د مبارک میاشت کې څوک د سلور کارونه کوي الله پاک به د انسان ته بے انتها رزق ورکی الله پاک به د انسان ته کامیابی ورکی در انسان پر کور کې به هر ټایم دا به خوشحالی وي الله پاک به در انسان نه ټول مصائب تکالیف لر کی او د غرنګي هغه سب الله پاک د انسان ته ورکی چې کوم څه در انسان لا په قسمت کې نوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دربکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته نن چې کوم زمون وظیفه را د شوال د میاشتې حواله سره ده د شوال په میاشت کې کول شي به روستم کول شي او خاص محترمو د شوال سره ده یاد ساتئ چې کوم بنده په دې میاشت کې د وظیفه کوي لکه څنګه چې باران را وریږي دغه شانته په د رزق د دیویون کې په د قربانې دا را وریږي څنګه چې موږ د اسمان کې ستوري نور سپوږمۍ ښکاري دغه شانته په د اسمان والو ته د ځمکې والا دغه شانته محترم ښکاري نو که زه وایم کو تاسو وای کو بل څه کوي نو زموږ د قرب الله پاک او د غرنګ پرېشتو ته زلیګه او ته محترم خوان به ورکې ولا دا غرنګ په کور کې به رزق دا محترم را وریږي د باران په شانتي او فرمایي چې په کور کې به دا 24 غنټه خوشحالي وي په کور کې به آرام وي سکون وي راحت وي او دا غرنګ مال او دولت دا بول الله پاک به انتها ورکی کمه به الله پاک محترم دا نه کوي او څومره چې مصائب دي څومره چې تکالیف دي دا ټول مصائب تکالیف دا بول الله پاک ختم کی د لومبۍ خبره کې دا ده چې کله موږ د خوب را پاسو چې کله موږ د خوب را پاسېدو نو مسنون دعا وایو الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا والیه النشور دا وایو بیا به هغه نه بعد درې فیری سورۃ النصر وایو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا چکل منگا سورة النصر دا ویلی درې پیری داغی نبات کو تاسو حالو که سورة النصر کی دا فتح دا کامیابی دعا بکی دا او دا رنګ موږ سر را پاسونو د یو نوې ژوند ابتدا کوو موږ نو چې کله موږ دغه دعا ویله او دغه رنګ سورۃ النصر دا موږ ویلې ان شاء الله عزیز الله پاک به زمونږ د نوې ژوند الله پاک به زمونږ د نوې ورځ د ډېر زیات په خیر او عافیت په خوشاله باندې تیر کی دا زمونږ لومبیا کار شو دوه نمبر کار زمونږ دا چې کله موږ د کور نه وځو نو موږ به یو سوچ وکړو یو نیک مقصد د پاره وځو دغه رنګ د کار روزګار د پاره وځو دغه رنګ د ذریعہ معاش د پاره وځو سره پاره موږ وځو یو نیک سوچ دا موږ وکړو نو چې کله موږ یو نیک سوچ وکړو او د کور نه موږ د ووتو ان شاء الله العزیز الله پاک په قدم قدم موږ سره د ملګری او چې کله د کور نه وځي نو بسم الله توکلت علی الله دا دعا ولولئ ان شاء الله العزیز تا په الله پاک باندې توکل کو نو ستابا کور ته راتلو پوري پرشتي وتا سره مرګري وي کته غسل کې کته هر سوال کې کته چا سره خبره کې د غلونه د ډاکوانو نه د غرنګ د ګڼکپانو نه دا بالکل د محفوظه بوي او دغه رنګي دغه دعا لوستل او به چې کله موږ کور ته راځو او کور ته راشو سلام واچو یاد ساتئ چې کله په کور کې څوک وي بیا هم سلام واچوي دغه رنګي کو په کور کې څوک نه وي په تش قرباني دا سلام واچوي چې کوم سړی کور ته راځي د سلام اچي نو فرمایي چې دی به مالداريږي پیسې خدای چا خو دي دا به ډیر زیات مالداريږي نو چې کله تاسو کور ته راشئ سلام واچوي د سلام برکت بداوي چې الله پاک و تاسو مالدار کی او دا کارونه معمول ساز کوي ان شاء الله العزیز تاسو به تماشا کوئ چې الله پاک څنګه ژوندۍ بدلای
څلورم نمبر کار زمونږ دا دی چې کله مونږ ماسخوتن اوده کېږو نو په چارندام کې دا مونږ اوده شو. داسې حالت کې مونږ اوده شو چې زمونږ اودس وي، زمونږ چارندام دا وي. فرمایي چې کوم سړی په چارندام کې د اوده شو، الله پاک به انسان ته ډېرې زیاتې کامیابۍ ورکړي. او یاد ساتئ چې په چارندام کې د اوده کېدو ډېر زیات فضایل دي. هغې دپاره انشاءالله کوشش کوم چې دې نه بعد چې کومه ویډیو ده په دقې سازه کوم چې په چارندام کې د اوده کېدو څومره فضایل دي. نو نن زمونږ په دې کلیپ کې څلور خبرې شولې. لومبی دا چې کله موږ د خوب راپاڅو نو موږ به دعا ووایو او دغه رنګې سورة النصر 3 پیرې به ووایو. دویم نمبر کار زمونږ دا شو چې کله موږ د کور نه وځو دغه دعا به ووایو او دغه رنګې یو نیک سوچ یو نیک مقصد د دې په خاطر باندې به د کور نه وځو. او دریم نمبر کار زمونږ دا شو چې کله کور ته واپس راځو نو سلام واچو. څلورم نمبر کار زمونږ دا شو چې کله موږ اوده کېږو نو په چارندام کې به اوده کېږو. انشاءالله العزیز دا څلور کارونه د شوال پرې میاشت کې یا د شوال د میاشت نه علاوه بله میاشت کې څوک کوي انشاءالله العزیز الله پاک به قدم په قدم کامیابی او الله پاک د انسان ته ورکړي. څومره کامیابیانې دي الله پاک به ورکړي، څومره خوشحالۍ دي الله پاک به ورکړي. ځکه ستا ټول زندگی دا په سنت طریقه باندې تېرېږي، ستا ټول زندگی د پیغمبر علیه صلات وسلام په طریقه باندې تېرېږي. نو کوشش وکړو چې په دې باندې عمل وکړو. الله پاک مو خوشحاله ساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.